داسې د الله تعالی کور کې ځان دپاره سوال نه کوو، د الله تعالی کور دپاره کوو. او بل داسې د الله تعالی کور غني ده، د باندې زکات هم نه کېږي، خو بلحال څومره صدقه خیرات کېږي نو مو ته تاسو راکړئ څه دی مسجد کې استعمال کو، او دا به تاسو دپاره صدقه جاریه وي. مطلب که ته په قبر کې پروت مې دلته به خلک منځونه کوي، تلاوتونه به کوي، ذکرونه به کوي، ټول اجرونه به تا ته قبر ته درځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی ټل پاړه چینار روډ دی. دا د لار په خوا کې جماعت دی، لاروی جماعت دی. په دې باندې د دې علاقې مشرانو کشرانو خپل محنتو کو تر خپل وسه پورې چاندې موکړلې دغه جماعت لا خدایي کوششونو باندې را ډانچه وختل. اوس پکې د ډیر کار ضرورت دی چې د لنټر سیخ شګه کرش پیسې په ډېرې لګي. نو د هغې دپاره دغه ویډیو موږ کوو. دا جی د پاړه چینار روډ دی او د روډ په غاړه جماعت دی. کوم ډریور حضرات ځي نو هغې هم دلته په خپل لاس باندې چانده سپارلی شو. که کوم ورونه دا ویډیو ګوري نو هغې ته هم خواست دی چې جماعت غني او دا زمونږ او ستاسو د آخرت ګټئ. د دې جماعت سره تعاون کولی شي. دننه د دې علاقې مشران ولاړ دي، د هغې سره هم خبرې اترې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د الله تعالی کور ده، د مو ټل په علاقې په ټونډورو محلې کې او پړچینار روډ باندې حالانکه هنګونه ونیسي تر پړچینار پورې داسې روډ باندې مسجد نشته څه ګاډه ورته ودرېږي او ځکه خلک منځونه وکړي او نه دي داسې مستوراتو ترتیب شته ده. نو لهذا مو دا جماعت په دوو پورشونو سره تقسیم کو. مخته کوم پارشن د هغه کې د مستوراتو خپل ترتیب ده، هغه کې بترومونه دي، د منځه ځای ده او د خپل د اودسونو او د بترومونو ځای ده. فلحال په ازو کې اوس مونږ منځ کوو د مجبورۍ د وجې نه، مونږ منځونه د جمع خراب نشي. او بل داسې داسې کې اوس مو ته فلحال د لینټر ډېر زیات ضرورت ده او تاسو ته هم پته مهنګایي هم ده انتهایي زیات او سیخونو باندې ډېر زیات خرچه راځي او سیمټ شو د شګه شوه انتهایی خرچه پې کېږي. نو لهذا مو تاسو ته ډېر خواست کوو. ګوره دا زما کور سره امداد نه ده، دا د الله تعالی کور سره امداد ده. که مو د الله تعالی کور خیال وساتو، هغه سره امداد وکړو نو الله تعالی به مو تاسو کورونو خامخا خیال ساتي. نو لهذا انتهایی خواست ته کوو که یوه روپۍ ولګوئ الله تعالی په لارې کې یوه روپۍ په 200 مو دې بدلېږي. او که ته 200 راورستی او که ته بالفرض و تقدیر 1000 ولاکه راوستی نو هغه بېشمار نشته ده، څه څوره به دې بدلې شوي. نو څومره زیاته څومره زیات امداد وکړو الله تعالی کور سره هم مو تاسو اخرت ګټه ده. نو لهذا دی وجې نه نو اوس فلحال مو ته د لینټر انتهایی ضرورت او د لینټر نه پس بیا د بجلی فټینګ ده، بیا ټیلونه لګول دي، بیا پرشونه لګول دي. انتهایی لکه آمدن فلحال مو سره بالکل نشته او محلي الحمدلله دومره کار وکړو څه کم از کم دومره ډنچای ودروله. نور خپله بالکل د څه داسې ظاهري امداد یې څه داسې صورت نشته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. بس ورونو دا څه کومه ده د ټل علاقه ده، د انګونه ونیسه تر پړچینوره پورې او د پړچینور په سړک باندې دا جومات پروت ده. او الله د وکړي زه تاسو مثال دې سره خپل امداد وکړئ په ښې طریقې سره. که هغه مثال مسافر دي، که هغه په بارو علاقو باندې دي او مو دا درخواست کوو چې مو دپاره جومات دپاره خاص صحیح چنده وشي او الله دې مطلب داسې دا عوضونه ورکړي. مو ته مطلب داسې دا د پیسو همدا ضرورت ته چې جومات کې ولګېږي. په دې جومات باندې دنیا غریبان مسکینان تیر شو او اوس به مثال ډنچای ولاړه ده. قدرمنو دا د ټل علاقه ده او پاړه چینار روډ دی، دا د لارې په غاړه دغه جومات دی تاسو ته ښکاري. دغې چې دا خوا کې د مستوراتو جومات یې جوړ کړی دی او ورسره مردانه مسجد دی. تاسو چې چام کړی الله دې هغې ته هم اجر ورکړي او په دې کې به مسافر منځونه کوي. بیا د علاقې خلکو خپل یو کوشش محنت کړو چې دا ډانچې ورسوله. اوس دلته جي د لنټر ډېر سخت ضرورت دی ځکه جومات ډانچه رسېدلې ده او دوی سره پیسې نشته چې لنټر پې واچي. نو دغه کم
مسلمانان رونه چې دا ویډیو ګوري که د چا لس کیږي که شل کیږي تر خپل وسه پورې په دې جماعت کې ضرور کومک وکړي چې دغه جماعت لنټر سر ته ورسي دا جماعت تیار شي ځکه دا دوه جماعت دی یو د مستوراتو دی یو د مردانه جماعت دی او د لارې جماعت دی دلته به موږ او تاسو به نه یو جي خو ثوابونه به موږ ته الله راکوي دا د نیکو یو صله ده موږ به ځو د دنیا نه خو نیکیانې به پاتې کېږي او د هر چا مال هم الله په خپله لار کې نه قبلوي دلته د هغه سړي مال قبلیږي چې کم الله ته ګراني نو الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو مال په یو داسې ځای کې ولګي چې موږ او تاسو به نه یو د هغه د ثواب د چینې نه به موږ ته ثوابونه راځي دا جومات تاسو ته ښکاري چې دا ګیر چاپېره ډانچه جوړه شوې ده دغه د مستوراتو جومات دی دا مردانه دی کوشش وکړئ نمبر یې به تاسو ته په سکرین ښکاري که یو ورور وایي چې زه زه په خپله ځم دی جومات له سریا اخلم سیخ اخلم کرش اخلم شګه اخلم هم راتلی شي که دغه نه نو په دغه نمبرو د دوی سره رابطه کولی شي او د دوی سره ډونیشن کولی شي د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان